باب ارکان الصلاة. باب دې په بیان د ارکانو د مانځه کې. ارکان هغه فرض ته وایي چې په مانځه کې دننه دي، او شرایط هغه فرض ته وایي چې د مانځه نه بهر. دا اته شرایط چې تاسو کوم بیان کړو دا اته فرض د مانځه دي او د مانځه نه بهر دي. او ارکان هغه فرض ته ویل شي چې په مانځه کې دننه کم فرض دي. وهي سته، ارکان د مانځه چې دي شپږ دي. په مانځه کې دننه فرض چې دي هغه شپږ دي. اول نمبر تکبیر الافتتاح. دا مونږ چې کله مونځ کوو او دا نیت وکړو کنه، د نیت نه بعد مونږ وایو الله اکبر، نو دې د تکبیر الافتتاح ویلی شي. دا تکبیر چې کوم دی دا فرض دی. دا چې لاسونه پورته کوو، نارینه تر غوږونو پورته کوي، زنانه تر اوږو پورې، او دې سره مونږ وایو الله اکبر. دا لاسونه پورته کول فرض نه دي، دا تکبیر فرض دی. اول نمبر فرض په مانځه کې دننه هغه تکبیر دی، الله اکبر چې مونږ وایو. دویم نمبر فرض په مانځه کې دننه هغه ودرېدل دي، القیام ودرېدل. ګورې په فرض مونځ کې ودرېدل دا فرض دي. بغیر د عذر نه که یو انسان فرض مونځ په ناسته باندې کوي نو دا مونځ نه کیږي. که سنت یا نفل بغیر د عذر نه په ناسته کې نو کیږي، خو ثواب کم شي. لکه چې په ولاړې 10 نیکۍ ملاویږي نو په ناسته باندې بیا 15 نیکۍ ملاویږي. او که فرض مونځ بغیر د عذر نه په ناسته باندې کې نو مونځ نه کیږي، ځکه چې تا نه پکې فرض پاتې شو. په فرض مونځ کې ودرېدل فرض و، ته ونه درېدې نو تا نه فرض پاتې شو، ستا مونځ ونه شو. نو په مانځه کې دویم فرض چې دی هغه ودرېدل دی. زنانه اکثر چې معمولي ستړي وي یا بهانې جوړي بس بیا په ناسته باندې مونځ کوي، نو دا مونځ نه کیږي، مونځ نه کیږي ځکه چې په مانځه کې فرض پاتې شو. دریم نمبر فرض په مانځه کې قرات لوستل دي. دا موږ پکې الحمد وایو، الحمد نه بعد سورت وایو. دی الحمد او دی سورت لوستو ته قرات وایي. الحمد ته صرف فاتحه ویل شي، او دی چې بیا وروسته پسې کوم سورت نه ته سورت مونږ وایو. خو دی دواړو ته الحمد ته او دی سورت ته چې کوم دی مجموعه د دواړو ته قرات وایي. نو په فرض مونځ کې دا اولنی 2 رکعاتو کې قرات کول دا فرض دي. دا واجب مونځ به ټول رکعاتونه ډک وي، دا فرض دي. او سنت او نفل به ټول ډک وي. که سنت ته 1 رکعت کې، که 2 کې، که 3 کې، که 4 کې، دا ټول به ډک کې. ډک دې ته وایي چې الحمد نه بعد به پکې سورت وایي، دې ته ډک ویلی شي. وګوره که 4 رکعات سنت مونږ کوو، که 2 رکعات کوو، دا ټول به ډک کوو. وتر واجب دي 3 رکعات کوو، دا به ډک کوو. او باقی فرض مونږ شو نو چې فرض 2 رکعات وي دا به ډک کوو، که 3 رکعات وي دا وړاندې 2 ډک، او دا رستنې چې کوم اخري رکعات لکه د ماښام مونږ 3 رکعات وي نو دا وړاندې 2 به ډک کوو. دا اخري رکعات بیا صرف الحمد پکې تر ولد والي نه لوستې شي. او که 4 رکعات فرض مونږ وي نو پاغي کې وړاندې 2 ډک کې، او دا رستنې 2 بتش کې. وړاندې 2 ډک داسې چې الحمد نه بعد پکې صورت په وې دي دواړو رکعاتو اول نو کې. او بیا د 3 او 4 رکعات کې صرف الحمد تر ولد والي نه پورې لوستې شي. نو مطلب می دا دی چې د فرض مونږ اولنی 2 رکعات او د سنت او د واجب او د نفل ټول رکعاتونه ډک کول، قرات لوستل بکی دا فرض دي. 4م فرض رکوع کول دي. په مانځه کې رکوع کول دا 4م فرض دي. او 5م فرض په مانځه کې سجده کول دا 5م نمبر فرض دي. بس اوس کتاب ته وګورئ. باب ارکان الصلاة. باب دې په بیان د رکنونو د مانځه کې، یعنی هغه فرض چې په مانځه کې دننه دي دا غي بیان. وهي 6، دا فرایض د مانځه شپږ دي. په مانځه کې چې کوم فرض دي هغه شپږ دي. شپږ الاول، اول نمبر فرض تکبیر الافتتاح. تکبیر الافتتاح تکبیر تحریمه چې ورته مونږ وایو، دا تکبیر تحریمه فرض دی. والثاني، دویم نمبر القیام ودرېدل فرض دی. په فرض مونږ کې ودرېدل دا فرض دی. والثالث، دریم نمبر
القراءة قرات کول په فرض منځ کې اولنی 2 رکعات ډک کول او فرض منځ سوا هر منځ کې ټول رکعاتونه ډک کول دا فرض دي. والرابع څلورم نمبر فرض په منځ کې الركوع رکوع کول دي. والخامس پنځم نمبر فرض په منځ کې السجود سجده کول دي. بس دې پوره. باب ارکان الصلاه باب دې په بیان د ارکانو د مانځ کې یعنی د مانځ په فرایضو کې په مانځ کې کوم دنه فرض دي. وهي 6 فرایض د مانځ شپږ دي. الاول اول نمبر تکبیر الافتتاح تکبیر تحریم فرض دي. والثاني دویم نمبر القيام ادریدل فرض دي. والثالث دریم نمبر القراءة قرات لوستل فرض دي. والرابع څلورم نمبر الركوع رکوع کول فرض دي. والخامس پنځم نمبر السجود سجده کول فرض دي. دا پنځه فرض د مانځ شو.